چې موسی له بدا شریعت کله چې بل پیغمبر راشي نو بل شي احکام به ورکوم نو دیو جن د نس معنا بعد کوي الانتها دا حکم انتها ته ورسېد وخت ورسېد لکه برستن وا او تر بیساک پورې وا سرځای پورې وا چې وخت ختم شونه برستن ختم شو پکې وو او تر ګرمای پورې چې ګرمي ختم شو نو پکې ختم شو دیو جن د نس معنا دا انتها دانګي نسخه اله مسلنده او غیر مسلنده چې حکم خدای لري کی نو دا په ځای بل حکم راولي او کنه راولي نو موږ راولي نسخه کله د کل کوي کله د جز کوي یعنی نسخه د کل دا معنا چې دا حکم قطعا پورته شي نو کوم خلک وایي نسخه نشته نو دا غي مطلب دا دی چې قطعا نه پورته کیږي حکم بالکل قطعا نه منعدم د حکم یو جز یو حصہ منعدم شي دا نه چې کل منعدم شي مثال دې لکه بیت المقدس سمخ کول بیت المقدس سمخ کول نو الله منسوخ کړ نو مخ کولی منسوخ کړ داغه بوقه تعظیم نه دې منسوخ کړي چې د بیت المقدس تعظیم متوي نو دې ته وای جز د حکم دا نه چې کل حکم منعدم شه نه جز پایو جز پاتې دي نه صدا معنا دا رنګه ابتدا کې حکم چې یو مسلمان به ټکا فالآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الله حکم راولېګ چې اوس یو تن دو تن سره جنگي هغه حکم چې فرض نو فرضیت منعدم شو او داغه نفسیت اوسم پاتې استحباب کې یو تن شلو سره جنگيږي نو بهتر دي او فرضیت منعدم شو دا نه چې بالکل حکم منعدم شوی دی نو قران کې نه سره غلي دا د جز قران کې نه سره غلي دا د فرضیت د عزیمت دانه چې کلم راغله دي بعض خلک نسخه ازاله دي صفت ته وایي یو صفت لري شو نو دا منسوخ شو دیو جن متقدمین مذهب دا چې صفت لري شي نو منسوخ شو نو دا غي په نږدې بشمار آیتونه منسوخ دي یعنی دا غي صفت لري معنا حکم بالکل نه لري شي اما متقدمین وایي 15 دي شاول الله سے وایي چې نه 15 دي پاتې دي مونږ وایو یو نه ده پاتې منسوخ نشته منسوخ کلی نشته چې بالکل حکم بالکل ختم شي ها یو صفات منسوخ شو او د دې ګڼ مثالونه به ان شاء الله ذکر کوم چې کله زه قد اکثر الناس فی المنسوخ من عددن سيتي ذکر کوي خلقو په منسوخ کې دیش مینو ذکرې واکثر فیها عین لیس تنحسرو او زیاد آیتونه ذکر کړی سیتی په جلالین کې ذکر کړی دي فایت السیف سره مئه و 20 آیتن منسوخون شپږ شری آیتونه منسوخ شي او بیا د آیت السیف رستای سره به یې منسوخ کړی نو سمانه منسوخ منعدم نه ته وایي یعنی یو صفت لر کړی دی فرضیت لر کړی دی کلیت لر کړی دی دا نه چې بالکل حکم منعدم شوی دیو جنا د قران د فهم لپاره د نسخه معنا چې کله راشي نه زبون دلته کې د صفات منعدم شوی او خپل سیفی امام راضی په دې باندې قائل دي چې معنا دا څه وکړي چې آیات نص نه بچي دا به سره ان شاء الله زو پاوځای کې دا څه معنا کوم چې د خلکو په ذهن کې دا راځي چې آیات بالکل معطل شي منسوخ شي دا معنا باندې کیږي دا نه چې شپږ شل آیتونه منسوخ شو نو آیتونه منسوخ شو اصل بار د مشرکین کی شو اصل بار د علی کتاب کی شو صاحب بار کې څه شو صاحب بار کې قرآن نشته ځای خلکو د منسوخ او داویږي د شان نزول فرق نه لیکي دا دواړه مسلې اهمي دي منسوخ سمنه ازاله د حکم فرضیت لرکول انفل پر خدل منسوخ سمنه کلی لرکول جزئی پر خدل دانه چې بالکل منعدم شاید ختم شو
دیم شان نزول دا یو مشکله مسله ده. شان نزول کې خلک غلطه معنا کوي. دا آیات وایي فلانی بارے کې راځي شی دی یعنی صاحب بارے کې نه دی. مونږ وایو دا غلطه معنا ده. مفسرین چې وایي انزلت فی قضا دې سمانا انزلت معنی صدقت. د مفسرینو مطلب دا دی چې کله هغه ذکر کوي انزلت فی قضا دا آیات په دې بارے کې نازل شوی دی. مطلب دا آیات په دې مصداق دی. لکه ته وایي چې قران کې الله د منافق مثال پیش کړی دی او داغي مثال ته یعنی آیت ستا بارے کې دی. ځکه آیت د دې صفات رد کړي نو دا صفات چې چا کی نو دا آیات پاغه ثابت دي. د انزلت معنا سره دا آیات مصداق. لکه په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی کې حدیث ده چې مشرکین ته پوښتنه کړو چې روح څه ته وایي. داوین کې بخاری کې حدیث راځي د عبد الله بن مسعود چې نبی علیہ السلام سره حضرت په فصل کې نو يهود شو نو هغه ته پوښتنه کې روح څه شي فنزلت يسالونك عن الروح. او غمت کې روایت کې راځي مشرکین ته پوښتنه کړو چې روح څه شي فنزلت يسالونك عن الروح. اوس اعتراض ته دارا دي چې یو ځل آیت مکه کې نازل شو نو دیم ځل بیا په مدینه کې نازل شو نو د دیم د نزول نه څه فائدہ. نو بعض مفسرین ځان خاص کړي چې یو دوه ځله نزول کړي. نو وایي دا غلطه معنا ده چې پیغمبر باندې آیات راغله او پیغمبر ته یادو نو دا دیم ځل څنګه نازل چې یاد ورته نو فسنو کړ تو حالات انسا دا معنا چې پیغمبر قران یې کړ نه دا معنا نه ده. موږ وایو مشرکینو تپوس کړو چې روح څه ته وایي فنزلت يسالونك عن الروح. نو صادق شه دا غي په جواب دا آیات چې دا آیات ورته وایي. يهود تپوس وکړو چې روح څه ته وایي فنزلت يسالونك عن الروح. پس صادق شه په دا غي په جواب دا آیات. نزلت معنی صدقت دا نه چې د بارانه نازل شو. دې باندې د ډېر اشکال ډېر آیاتونه دي چې دا غي اشکال دفع کیږي. یو ځای کوئی نزلت فی قضا دا آیت پرانی ځای کې نازل شوی بل ځای کوئی نزلت فی قضا نه د دې معنا باندې خلق نه پوهیږي. معنا د حدیث دا چې تاسو کو مشرکینو د روح نو فنزلت قضا دا آیت دغه په جواب صادق شو. دا ویږي اهل کتاب تاسو کو فنزلت فی قضا نو دا غي په جواب کې دا آیات نازل شو. د نزلت معنا صدقت ته اوس هغه اشکالات چې هغه ټول ختم شو. دا ویږي د سوراتونو تقسیم ما مخکې کړو چې شپږ اتیا سوراتونه د مکیری او د مکیری سوراتونو تفصیل ما بیان کړو چې هغه اصول د ایمان دي او مدنی سوراتونو کې احکام دي. زما اصول ختم شو سبب ان شاء الله العزیز زه د قران په قاعدو لونه بیان کوم چې د قران د فهم د لفظ قاعده سره چې ته یو آیاتونه لري دا غنه معنا اخلي نو په کومه قاعده واخلي او قران کې څه طریقې دي مختصر به ان شاء الله سبا او موافق ده. ګران اوریدونکو د کیسټو لپاره پته یا ساتي ایوب خان میوزیک سنټر کباړی بازار الفیاض مارکیټ پیښور خان دکان نمبر 8 دې دکان کې پتا شته د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب په आवाज کې مکمل قرآن ترجمه ملاويږي. د سن 82 او 83 اصول القرآن عام ټیپ کړي د مسرشتہ په دې ناروا مسر نور تقریبا عبد السلام استاد او د شیخ القرآن په आवाज ته تاسو پوښتنه کولای شئ. پته مې راوي د قصخانه بازار شاته کباړی بازار الفیاض مارکیټ پیښور خار دکان نمبر 8 ایوب خان میوزیک سنټر. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. د قران د فهم د پارا ممک کې سمبادی قاعده او اصول بیان کړو چې راتون کې تفسیر زمون پاره اصول وای. اول سلور سيزونه ذکول پکار دي د قران تعریف اسماء حکمت نزول او تقسیم ده. دویم چې قران د سحیرت کوي داغه په معنا ځان پوهل غواړي چې هغه شرک ده. د شرک قسمونه مونږ بیان کړو اعتقادي او فعلی
اور دے اعتقادی تقسیم کو سلور قسمتا فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت دان کی مشرکین هغه خلق چې د خدای په صفات کې مخلوق شریک کړو نو هغه سلور ډلې وي یو چې د خدای صفاتونو کې نیکان بندیان شریک کړو چې دای پار څه پويږي دې توي مشرکین بالعباد الصالحین دیم هغه مشرکینو چې هغه د خدای په صفات کې جنات شریک کړو چې جنات پار څه پوي مشرکین بالجن دریم هغه خلق چې ستور له تصرف ویلو او د نور قومای د ستور عبادت په قوم مشرکین بالکواکب سلام هغه خلق چې ارواح مجرده او فرشته د خدای صفات کې شریک کړي دي مشرکین بالملائکه دانګي قران کې خطاب کوي رد کوي نو سلور فرقو سره کوي یو مشرکین دیم يهود دیم نصارا اسرور منافقین اداغی من تقسیم کو اداغی من صفات بیان کړ اداغی اصول دارنگے قرآن کے دو فرقے راضی یو منکر چاغت کافر وئی ادیم مومن مسلم دوار سرا داغے مناسب کلام کئی منکر بان رد کئی داغا عقیدہ باطلی اور داغا عمل فاصلی اور مومن تا ترغیب ور کئی دو حکم نہ منلو اور دو طرقائے دارنگے دو اثبات طریقے دو قرآن فسرور طریقے سر قرآن قل مدعا ثابتی دلیل عقلی نقلی وحی او حل دا عقلی من قسمونه ذکر کړ داږي د نقلی انفرادی اجماعی او د وحی او د حل تقسیم وکړه کله چې مسله بیان شي مدلل شي نو د قران قاعده دا ده چې دواړو فرقو ته داغي مناسب حکم اوري لکه جج چې دو فرقې ولاړی او کله مقدمه انجام تورسی نو جج بیا دواړو ته حکم اوري د چا چې دلیل قوي شهادت مضبوطی نوغی ته برات او چې چا دلیل نی نوغی ته سزا دارنګه د قران قاعده ده منکر تا سلور حیثیتونه اوري چې سړی انکار کوي هغه ته سلور حیثیتونه اول رټنه الزجر چې منشه دې خبره نه دیم تخفیف دنیوی د دنیا تکلیف عذاب بدل باندې نازل کوم دیم تخفیف اخروی د آخر سزا بدل کوم او سلورم ختم القلب زربا بند کم لار د هدایت ورته بند شي دانګي مؤمن تا داغه صفات قران اوري یو ترغیب شوق ور کوي دیم د دنیا خوشحالي درین د آخرت خوشحالي سلورم ربط القلب زرول کلکی او مصائب تکلیفات په دې باره کې معمولی غړي دانګي د مومن لا شجاعت په دې مسور اور کوي چې کلکشا تسلی ور کوي چې په دې باره کې غم درد تکلیف راځي مضافرګ ده دارنګه د مسلې وضاحت کوي کیسه د انبیاء مسلم ذکر کوي چې وګورا هغه ربیه کلام سور په نرمۍ کړي دي او سور کلکو مصائب څنګه برداشت کړي او انجام دغه سور فیصله شوی دارنګه هغه د خپل مرګرو مرګرتیا نو پرې خو دې اگر چې کفار په زور لګولیو داږي داغي خطاب نهت په نرمایو داغي مسله اول د توحید وا او دا اهم مسله وا او د انبیاء علیهم السلام سره جګړه په دې توحید کې وي موږ داغه 50 قسمه بیان کړو چې کله څه ذکر کی امثال ذکر کړي مسله واضح کړي ذکر چې مثال ذکر نه کړي نو عربو اجازه مثال لے کل فرس بلال جان والناقۃ بلازمان لکه اسوی اواگی ورتنی او خوی مہار ورتنی مثال قرآن ذکر کئی چیز مسئلہ دن کے کینی دارنگی دا مسئلے وضاحت کئی امور مصلحہ و مثبتہ سرا دارنگی وضاحت کئی پہ ادخال الہی سرا اور دارے قسمون من بیان کرو اس من دا قرآن دا فام قاعدے بیانو چې دا قرآن الفاظ په کومه طریقې دي او کومه طریقې سره وسره کلام کوي قرآن کې سو اصول دي د فهم د الفاظو یو حقیقت او مجاز د حقیقت او مجاز دا معنی چې کله معنی لفظ ذکر شي په خپل معنی باندې او کله مجاز جیم و زه تیرې دلو ته وایي
د خپل حقیقت نه تیر شي او مناسب د معنی سره کلام کوي سم مناسبت وی نو داغه مناسبت سره قران کلام کوي دې ته وایي مجاز مجاز او حقیقت حقیقت په خپل معنی سره ذکر شي او خپل معنی مراد کی او کله کله معنی خپل پیږي بل معنی واخلي قران کې د دې زیات ذکر وکوم په دې فن کې اول تفسیر چې ذکر کړو نو ابو عبیدہ مامر بن مسنا ذکر کړو داغه دی کتاب نوم نے مجاز القرآن اسمائی پاغه رد کړو چې قرآن کې مجاز نشته پاغه مجلس د بادشاہ کې ما ابو ما عبیدہ اسمائی باندې یو څو سيزونه پیش کړ او اسمائی په دې قائل کړ چې کلام د عربو کې مجاز شته ادا فصیح دی دته یعنی خپل معنی نه تیرېدل خپل معنی پریدي ایو مناسب معنی واخلي بیا وروسته مجاز القرآن باندې غنو خلقو تفاسیر ذکر کړی دي مجاز اصول چې دي نو دا پنځه دي کله اسماء کې مجاز کی کله په افعال کې وي کله په حروف کې وي کله په زمانه کې ورکی مثال دې لکه انی ارانی عاشر خمرا زوینم چې زنه چوم شراب نو شراب وغنو په اعتبار د مایول سره خمرن دي انی عاشر عنبا فتكون خمرا دارنګه قران کې مجاز کله ذکر کوي یو مجاز په دې ذکر کې چې ماضی ذکر کې مراد تنا مضارع واخلي مضارع ذکر کی مراد تنا ماضی واخری و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم نو قال خو ماضی دے په معنا دے یقول دے خدا ولې لکه څنګه چې ماضی تیر شی معنا یقیني وی شی وی نو داږي دا څنګه چې لکه دا واقع شي دا د مجاز یعنی ماضی ذکر کی معنا مضارع ته اخلي ماضی ذکر کوي له تحقق الوقوع داږي کلا کلا انشاء ذکر کی امرات نے خبری لکا الحمدللہ خبر ذکر کی مرات نے انشاء اخلی الحمدللہ دا معنی نه چې حمدونه خدای له وی نه زنوا معنا دے احمد اللہ او خبر ذکر کی استمرار لا دارنگی کلا مفرد ذکر کی تسنیت نواخلی تسنیت ذکر کی جمع نواخلی کلا مثال ذکر کی تشبیہ نواخلی قرآن کے مجاز اصول پنځدي او بعض خلقو په دې مستقل باب کتاب لیکلې لکه ملک العلماء دی کتاب نوم دی مجاز القرآن دانګې ابن قیم یو کتاب دی مجاز القرآن او غي سلور قسمه خیال دی مجاز چې قرآن کې معنی حقیقی نه مراد مجاز مراد ده دانګې اقترب للناس حسابهم هغه ماضی ده په خوانې دي شو نه نږدې بشي مضارع معنی مراد ده دا ګڼ ځای نه دي کله کله چې په ترجمه راځم نو زما مجازي معنی کوم هغه حقيقي معنی په پردم د کال ته مجاز مراد ده اقترب للناس حسابهم نږدې بشي خلق ته وخت حساب نه اقتربه ماضی ده دارنګه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم دارنګه یو لفظ خپل معنا پریدي او لازمی معنا داغه واخلي لکه سړی ته بد دعا کې خیره کې نو د خیرو انجام شي دغه هلاکت نو کله کله لفظ هلاکت په ځای بد دعا راړي دي خیره لکه قتل الخراس عثمانال ته دانه چې قتل وشي یعنی هلاکت وي انجام بداغي د تباہی د خدای طرف نه پاغي الزام دی باج خلق په دې قاعده نه پويږي نو که چراغا حقيقي معنی کوي نو معنی فاصله کوي اقترب للناس په خالي دي شو دا غلطه معنی ده کې قامت کله په خالي دي شو و انو کدا وای چې دا ماضي څخه غلا جوابدار چې دا ګوره دلته کې معنی مجازي ده سړیا ماضي ذکر کړی د لتحقق الوقوع لکه ابن عقیل په شرط الفیه کې ذکر کړي چې کله کله ماضي لتحقق الوقوع راځي دارنګ الفاظ
بدلیږي معنا به بدلوم نو زبوام چې دلته کې مجاز دی آزاد قرآن یو صنعت دی بعض خلک په دې نه پوهیږي کله کله معنا حقيقي واغستې شي کله کله د لفظ نه معنا رغوي واغستې شي کله د لفظ نه معنا شرعي واغستې شي لکه ربا سورۃ بقرہ کې ذکر کوي يمحق الله الربا ويربي الصدقات محو کوي الله مال د سود د ربا نه مراد معنا شرعي ده اکل کلب دا ربا ذکر شي معنا لغوي وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس هغه چې زیاته ور کوئی خلق لري چې د خلکو رواخلم نو دا خیرات نه منځوري نه ربا نه معنا زیاتی واوینو هما الى رب وطن ځای ور کړو مونږ مریم او عیسی ته پاړې راي باندې نو ری به وو په معنا د زیادت ته کله دا معنا شرعي شي کله معنا لغوي شي او قران کې دا لفظ راغلی داږي قران کې کله معنا حقيقي واغستې شي کله معنا شرعي نو یو د قران د اصولنا الحقیقت والمجاز او په دې فن کې د ابن قیم کتاب ډېر بهتر دی الفوائد المشوقه الى علوم القران ورغه رساله ده او فانو اوس مصر نام شای شوی ده او پاره کې هغه اقسام کړی دي دا لنګ په دې فن کې د زرکشي کتاب دی البرهان فی علوم القران اغم سره دا کتابونه اوس پیدا کیږي په خوانه پیدا کېده اوس عام پیدا کیږي کہ سڑے ځان کوئی د قران په فهم اداغه په الفاظو نو یو د عز بن عبد السلام کتاب دی وړي کې کتاب دی الحقیقت والمجاز دارنګ د ابن قیم کتاب دی الفوائد المشوقه الى علوم القران دارنګ زرکشی کتاب دی سلور جلد کې البرهان فی علوم القران د حوفیم دی د ابن مرجان هم دی د نور حکم دی خدا مشهور کتابونه دي عام پیدا کیږي په دې خلق تفاسیر کې چې سړی سوچو کی نو هغه په فرق کوي چې دا لفظ معنا حقيقي دا او دا معنا مجاز ده بیا د مجاز سلیریش قسمه لري چې دا کم مجاز دلته کې نو چې دا فن د سړی پوي نو هغه ترجمه کې نه غلطيږي دویم د قران د فهم لپاره الايجاز والاختصار قران کریم کله کله یو ځای کې اختصار کوي لن کی کلام لن کی اور میز کے آگے ڈیرے معنی موجودی اور پدی اجاز کے باب دا حذف لے حذف غرزول تو وہی یعنی کلام پڑ ہوتے حذف دے قسم دے یو حذف دا فاعل دے یو حذف دا مفعول دے حذف دا اسم علی دے حذف دا ظرف دے حذف د مبتدا ده حذف د خبر ده حذف د مضاف ده نو کله چې په دې فن سره نه پوها نو هغه دغه څه معنی وکي قران کې حذف د مضاف کوي واسال القريه اوس ته سره دا معنی وکي چې لیکلی نه تاسو کنه کړو خبرې نه کوي دلته کې حذف د مضاف ده واسال اهل القريه اوس مونږ چې په پښتو کې معنی کوو صحیح د وسل القريه تنم معنا دا کو تاسو کو دا کړی واره دا صحیح معنا شو هغه حذف چې هغه مراوخ زه چې کله کله ترجمه کوم نو زه خپل ترجمه کې حذف راوخ کوم او دا حذف معنا به وکم نو کله کله زه ذکر کوم چې دلته کې حذف او حذف ما راوخ کوم کله کله زه اشاره وکم دمه مخکې ویلو دارنګه حذف د فاعل ډېر دی ابن جنی لیکلی دی چې قران کې زردا حذف فاعل دی د پنځمه صدای امام دی ابن جنی داغه کتاب نوم دی الخصائص نور المخصص هغه چې کله درس کو نو شیخ ابو علی الفارسی درس هوا یا کی وفات ته هغه پلار ته هغه ورته کې خو ابن جنی درس کو طالبان ته نچا پیرو نو ابو علی الفارسی وی چې انګور د وخت نمخ کې پاتې شوی دي یعنی قابل دی ویل می کچا دی ابن جنی واورید چې ابو علی الفارسی مشهور نحوی پلار تیرے دا خبره وکړه ابن جنی درس پری خود او سلوخ کالا د ابو علی الفارسی شاګردی وکړه سلوخ کالا دا درس کې ناس کو د مولای نه بعد
دا ابو علی الفارسی کتاب دے پناہو دے الایضاح بل التکملہ دا غی شرع دیش جلد کے پناہو کی دا خود منگت کل کمن غوٹا منتی وا ایزا پساری کافیہ و الفیہ و دا دا کل کمن غوٹا دا غنا ہونا دا واضح اسو قائدی دی دا سی کتابون دی دنا ہوئے جاگا شل جلد کے دیرس جلد کے پنزیش جلد کے لکما دا ابو علی الفارسی المتوفات 370 داوی کتاب دے داویں گے سیتی کتاب دے ہم العوامی داغی شرع لکل دے جمع الجوامی سیتی وی ما دا سل کتابوں دا مختصر کرے دے جمع کرے دے سل کتاب ادنا ہے مارا جمع کری دی پدے فن کے دا قرآن تفسیر زیاد خدمت نحات کرے دے او غی دا قرآن مشکلات حل کری دی الفاظ یو دی مطلب او معنا کو مامه کې تیر کړو چې د قران د صورت مطلب سره او خپل قران کې واضح دی یو د قران د لفظ وضاحت دا کو جلالین شو دا کسان یا بدوی شو دا خدای یو نمونه ده لکه زمیدار ته ما تا غنم راکا هغه وي ښا اتور ته ستاره غنمو څه مطلب دی نو هغه ته کوم غنمو خي دا یو ناقص فن دی دا خو دې لپاره سادانو کړي چې تا چل دک نو اوس نه هو ګور مخکي رمبه دی واغس نو اوس ګور کوا نو دې رمبه واغلی وغه ته ګوري نه ګور لذي رمبه ګوري دا فنون اصل کې آلات دي یعنی نه دې ذکر نو کتابونو ګور او پای کې مهارت حاصل کړه نو د ابن جنی المخصص دانګه دغه کتابونه دي کافیه کې اوځای کې په حواله راځي او داغه استاد ابو علی الفارسی داغه کتاب نوم نه الایضاح شرع الایضاح دی جنی کله دی لیکي دانګه التکملہ نورم دی فن کې دانګه د قران دا قاعده ده چې کله یو لفظ ذکر کی نو د دې لفظ مصداق تکته شي چې مصداق سره نو دې په یو ځای کې یو معنا کوي بل ځای کې بل معنا کوي دې ته وایي اشتراک فی اللفظ لا فی المعنى یعنی دا مشترک دی په لفظ کې معنا کې دی مشترک معنا دې چې مصداق په یو واغلن یو معنا ده چې مصداق په بل وته ته نه قوت کله ایسته ورته ګوري بده نه پاسون تا کله چې یو ځای کې مستعمل کې یو معنا او کله چې دا لفظ په بل چا باندې صادق کې نو بل معنی لکا منوایو کہ جاء البرد او جاء زیدن کل چدا جاء فاعل زید کے نمانا دا شو جاء زیدن زید راگے سنگر آگے پیدا سکے خدا بلیدا سکے خدا لارے کی سور سے پہ خورنا دلتر آگے دیتا ہوئی جاء زیدن انتقال یو مکان نبل مکان تا ہوگا کل چدا جاء اجسام تنب متوجہ کے غیر اجسام سے متوجہ کے نو اس د جا معنا کار کول شو لکه جا البرد او دې سمانا کارش جمع دانه دي جمع راته ملکان کې شپه وکړه به مردان کې شپه وکړه به کراو او د جا معنا کار کول شو اوس دې قاعده سره هغه اعتراض چې قران کې راځي وجاء ربک دا یې سمانا الله وسرګن شي اوس هغه معنا چې کوم دی شراب شراب نو هغه غلطه معنا و ځکه دې کې انتقال دی او ځای نه بل ځای ته راځي او الله انتقال نه کوي وجی ایوم اذن بجحنم کارب کریشی پدارت جهنم دانه جهنم بقرا دی او ځای نه راوړي بل ځای ته ودري کله چې په دې قاعده نه پوها چې بای د فعل چې دی فعل په حقیقت کې غوې دی او دا حرف او د متعلقات چې دي دا د پړي غوې په کوم طرف ته بوزي نو پڑے راکا دارنگے فعل کدا فعل متوجہ جسم تک نو مانا انتقال من مکان الى مکان او کدا فعل متوجہ غیر جسم تک نو مانا ظہور جاء ربک قرب شرب دا دارنگے قرآن کے لفظ دنون رے نظرہ نظرہ قرآن کے پمانا دا قتل راضی اپمانا دا وقت ورکولو
قرآن کے دوارا ذکر دے فناظرتن الی ربها گوری با دا نفس اللہ تا او کل کل پمانا دے انتظار راضی قال انظرونا نقتبس من نورکم سورۃ حدیث کی راضی منافقان بوائی مومنان تلغون ایسار سے منتا کنا لیکن من پختو کیوئی لوگوں نے راتاو گورا نو گورا سمان دازنی چو گورا رتا سے یعنی وقت راتا دا لفظ کل پمانا دا انتظار راضی کل پمانا دا کتو راضی او کل چی دا فاعل دے اجسام بندیانو گر دے ایو نظر دا اللہ دے نو نظر دا اللہ سمانا پوئی در اللہ پوئی گی ذکر قتل دو قسم دی یو قتل پسترگ دی نو دا بندیان کئی فناظرتن ربها ایو قتل دا اللہ دی نو اگا پسترگ دی عصا ربکم ایہلک عدوکم زردے چی اللہ استاسو دشمن تباہ کی فینظرا کیف تعملون نو اللہ بے گوری چی تاسو کوئی نو آغا قتل دستر گو نجی آغا قتل چی کل ناظرتن نسبت اللہ توشا نو مانا دستر گو قتل نجی گیا دارنگے ان اللہ مستقلبکم فینظرا کیف تعملون حدیث کی راجی لفظ یو کچھ یو طرز متوجہ کو یو مانا شا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون ان اللہ یستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون ابو داؤد کی راضی نو نظر دا بندیانو پستر کو دے او نظر دا اللہ پستر کو نہ دے دارنگے الفاظ کلم متفق ہوئی او معنی مختلفی پیدبار دا مواضع سرا لکا قرآن کے راضی انا شجرتن تنبتو فی اصل الجحیم جہنمیان و خوراک کے ونرا چی جہنم کے بٹو کی گی او چی پدی قائدی نیک وہ نوغا اعتراض کی چانکہ جہنم خواہش ہے سو دئی او قرآن وہی پا جہنم کے ونٹو کی گی دا پا قضا دا وقد تکون الفاظ متفقتا و مختلفت الدلالہ قائدہ دا کلا الفاظ یوی لیکن پیدبار دا موتن سر داغے مانا مختلف دا جہنم اور شیس ہو دئی دائنگے دا دوزخ اور شیس ہو دئی او کلا دا دوزخ دا لعاب و نبا یوون جوڑشی دا ترخوالی نا سنکی اور تریف دے شغول کئی نمانا دا آیت دا تنبتو فی اصل جہیم جوڑی گی دا اونا میند دوزخ کے اونا بدا اور جوڑشی اور جہنمی بداغی چک ہوئی جدا آغا تعلیب اسو گئی مانا دادا تنبتو جوڑ بشی ہونا اوہ ٹوکی گی یعنی جوڑ بشی پمیند جہنم کے دا اور دا لعاب نا وجوڑی گی اور دوزخیوہ پی چک لگئی دے بچے گئے سزی مانا دادا دانا چی دا جوڑے دل کل کل قرآن فیل ذکر کی نو دا فیل دی یو فائل وی او دا بل فائل فیل ذکر وی دیتا حذف ہونگوائی او دیتا منگا تعلق دا فیل بی احدیما ہونگوائی نحات دی مثال ذکر کئی علفتها تبنن وما ان باردن علفتها تبنن واخمی ورکڑ اوخیتا وانڈا بوس وما ان باردن دا ما ان باردن دا علفتها مفول ندے ذکر معنی بیداشی چه واخمی ورکر اوخیتا دا بوسو او واخمی ورکر دا ابو یخو نو ابو یخو خواخ ندی دا ذکر کابلای پختو خو نده چه چای نخورم چای خود اسکولو شیره نو خوڑل اسکولو که فرق ده بعض خلق پده قیده نکویگی دا مان باردن مفعول د فعل محذوفه ده علفتها تبنن واسقیتها مان باردن مانا دا واخم ورکو اوخیتا د بوسو او مسکول پی اخیو کو نمان باردن مفعول د فعل محذوفه ده قرآن کے اندار ازی زبا کلا کلا تصریح کم چه ما فعل راوف کم او کلا کلا زبا تصریح کم زبا گرنده تیرشم پده منزل چه دلتا که دا مفعول ده ده فعل محذوفه نو زبا فعل محذوفه راوف کم نو زبا قولا مانا صحیح کم
لکه سورۃ یونس 16 سپارہ آیت یا وګورئ حضرت نوح تقریر کړي ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بیات الله قال الله توکلت کتا زبان دې ګران لګي زما درې دل اپن کو ورکول زما تاسو لرا پاتونو د الله نو په الله باندې ځان سپارم ما په خدای ځان سپارل لري پرواز تاسو نو کوم فاجمو امرکم وشرکاکم نو تاسو یو شي جرګو کوي زما د قتل ټول متفق شي چې نو به مرګ نه پریږي وشرکاکم دا مفعول اجمعونه ده دا مفعول د فعل محذوف ده فاجمو امرکم وشرکاکم یو کوي خپل راي زما د مر اره مدد کوي مددګاران ودو شرکاکم دي اره مدد کوي خپل مددګاران اوس کلام کې خیسوال راغی جرګاو کوي جنو وجنو او خپل مددګاران ته اره مدد شي موږ نو وجنو کلام کې حسن راغی مانام صحیح شو زبا کله چې پدای ځای راشم نو باز آئے کہ اوام چیز دما فعل محذوفه راوخته اکل با زم ترجمه د پښتو کوم نو بیا به تاسو کوم چې ترجمه مې ولدا شو ما ترجمه وکړه یو کوي خپل راي او مدد کوي خپل مددګاران علم کوي په ما باندې نو زه به تاسو ته پوښتنه کوم چې دا مدد دې کوم نه راوخته نو زه به هم چې دا مفعول د فعل محذوفه او حذف قران کې ډېر دی نو زبا اگر اوکم دارنگی پدے بارہ کے زیاد اشکالات چکا یو دو ختمی کی حسن پادی دارنگی کلام کے تختے وہی پری کول ہوتا ٹوٹے کول ہوتا کلا کلا زبا تختے حکم تختے دامانا کلام با زبا آیت باندروانی نو زبا ٹوٹے کم اولا مانا با حکم نو بدرے کم نو بیا په دوی معنی با ذ کلام وکم مثال ترته لکه دوی مسیبارا او سال ته کې چې کله زه ان شاء الله راشم نو زه به ترته معنا وکم آیت 200 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ګمان کوئ چې دنه بشي جنت ته ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او چرے خامخارا بنشی تاستا حالت تا پخوانو باندې کوم تکلیفونه راغلي هغه وتا سره نسی مستهم الباسا والضرا رسیدلیو دیتا تکلیفونه تاوانونه باستا کور لوشو او ضرا لا سخت مات شي خلق ولا تاوان ور کړو د مال او داوینګ خلق ولا تکلیف ورکړو په کانه وشتي بو سوای تنگستای تا مستهم الباسا وضرا رسیدلیو دیتا تاوانو تکلیفونه وذلذلو اجر کې دلیو په غمونو کې او تاسو پریشان شو حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله تدې پوری چې پیغمبر به مومنانو کله به د الله امداد د آیات نه دا معلومه شو چې دا غمونه مصیبتونه راغلیو نو انبیاء علیهم السلام امه تشویشو وذلذلوا حتا یقول الرسول دای ژړکېدلو غمونو کې تر دې حد پورې چې پیغمبر به چې الله ستاسو امداد وکړي د آیات نه دا معلومیږي سورته احزاب کې لوګ دیو ګورئ آیت دویشتم سپارہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب ہر کلا چولد مومنانو ڈلد کافر لرا قالوا دوی مومنانو هذا ما وعدنا الله ورسوله داغ مقام دے چې الله او رسول سره لوس کړو چې مصیبتونه برازي ټول عرب د سیل می ایک متفق راغلی او علی کتاب ورته شي او ټول عرب دا فیصله کړو چې دا لک کسان دي مدینه کې جندي بینه پریدي هغه جنگ احزاب چورته وي جنگ خندق مدینه نه چار چا پیره خیمه وای ټول قبایل را رسیدل
او دا قسم خورل او ټولو چې ژوندۍ به نه پریدو ختمو وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي صحابه را جمع کړو وې صبر کو کمیدان ته ورځو کوم لک کسان او کورونو کې پاتې کېږي نو راځي را باندې نسوکو. سلمان رضی الله تعالی عنہ د فارس سے سړیو چې هغه تقریبا او یا کالو چې ایمان راوړو او یا کال کفر کې تیر کړی او یا کال به اسلام کې تیر کړی. هغه ته حضرت زمون فارس کې چې دشمن براغه موږ کمزوري او لګو نو موږ به د کلی نه چا ځکه خندق کوونسته کنده. نو هغه زمانہ خو د توري وا ټوپکونه نو دشمن په کنده با ټوپ واله نشو نو موږ به د کنده دی پاو دی نو چې دشمن به کنده ته کوڅه خو په موږ ولا سره نو زما رائے دار چې کنده به کو نو چار چا پیرا نو حضرت خو خاصه صحابان چې مدینه لوګو نکلو وخت او چار چا پیرا کنده وکنستا او سړی متعین شو چې لکه تبه دې ولاړې تباغه دې ولاړې چې پورې راځي څوک کته کولیږي راځي نه کپړې ولې میاش هغه نسل وېزه دی به وږي شي اخر با موږ پریدي او بیا الله طوفان راو سید او کېمه ولو تاړ کې ټول په هبت تسید دا یو سخت قم دین او سخت پچر دی چې دشمن سړی ته پکور کینی ولما المؤمنون الاحزاب نو چلا کلا چې د مؤمنانو ډلې کافرو لرا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله نو دی دا وخت چې موږ سره الله لوس کړو پیغمبر چې امتحان برازي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ازیات نکو دی مصیبت مومنانو لرا مگر زیاد ایمان پا اللہ اکلچے در لاک لکشو خدایات نظر ثابت اشوا چې دی امت مسلمانان چې کله پاغی تکلیف راغی نو غی ډیر لکشو او دا سورۃ بقرہ د آیات نه دا معلومیږي چې په خوانو انبیاء چې باندې کله مصیبت راغی نو غی وجه کېدل نو فضیلت ته امتی په پیغمبر راغی ادا کو چا مذهب نه چې ګنې دا امت ګوره بهتر چې انبیاء باندې مورې آیت نو خدا معلومیږي ځکه په دې امت چې مصیبت راغی نو لیک شو اپ خوانو انبیاء باندې چې راغلی نو غی رکیدلی نو دا خو فاصله معنا ده اوس د دې کې تحقیق وای ټوکړي کول کلام ټوکړي کول معنا ودا ده د سورۃ بقرہ د آیت معنا کوم مطلب دا دی د سورۃ معنا دا نه ده اوس معنا کوم سورۃ بقرہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ګمان کوئی چې دنه باندې جنت ته را باندې تاسو باندې حالت په خوانو رسیدلو په خوانو ته الباسا تاواننا وضرا مصیبتنا وذلذلوا رکیدلو ختم شکلا حتا یقول الرسول لهم تسلیتا حتا چې پیغمبر باغی ته تسلی ورکول چې مخه وکړي حتا یقول رسول ته پیر دا بل کلام دی هغه ته نه لريږي حتا چې وی پیغمبرانو یقول استمرار لهرار هغه به دا وایي چې خپکیږي مطلب شي چې اوس ټول کلام قران کې ډېر حذف دی فیقول الذين امنوا متى نصر الله چې پیغمبرانو به تسلی ورکړه نو یې به مؤمنانو نو کله به د الله امداد اوس کلام کې تخته اوس انبیاء دا غلطان نه بچو نه غیروجه کیدلی امتونه جوړ کیدلی انبیاء او تسلی ورکولا نو مؤمنانو به متى نصر الله تاسو موږ تسلی را کوئی د خدای امداد وکړي معنا دا دې ته موږ وایو التقطيع کله چې دې قاعده نه خبر نو هغه ټول کلام یو شان کې بوزي نو چې بوزي نو کلام کې فساد راشي ما ته خلک وایي تفسیر ته نه چاپ کې 50 کال 250 کال وشو زه قران خیم ازماغه شانته لا ترجمه کې شک ده زه خپل تفسیر مسوده کې هغه شانته کار کوم او خلک نن جوړا شو سبا نه چي پټي د پنجاب ماستر عربي نور دا او تفسیر القرآن لیکم قرآن کې زیات مشکل د قرآن د لفظ صحیح معنا را چې معنا صحیح کی سره دا کې په درس کې چې د قرآن صحیح معنا وکړي
چې د مخاطب ذهن ته تسلی پیوځي دې کې کوشي او د پدری کې شک پاتې نشي کله چې استاد ناقابل وي نو هغه ماناو کې نو فورن مخاطب شک پاتې شي ځکه هغه معنا ترجمه پوره نه کړي او ترجمه یې په داسې طریقې نه کړي چې کامل او چې کامله ترجمه کې ایو سره اعتراض کوي نو دا غي اعتراض به دوه ودی یا هغه جاهل دې صاحب خبر نه پوښتنه یا هغه زدي دې کلام کې خبرت راوړي نو تو چې بھائی ما چې کوم ترجمه کړل هغه ته وای ستا جواب راغی کې دا د قران اجازه ار یو وای زوی شیخ هم کینا سره په ترجمه موږ یو کال ترجمه کړی چې ټوټه پټه سزدای سنا زئی هغه شیخ قرآن کې چین اذان ته وای سات ته د بنی سره ته په خول کې سودا کوله دکاندار ته چرته درمي چرته دی وې سات ته زم چې سات ته وړي زورګان دی ویاو یې زمون کور کې ولور دا غم ځان کې ګوته کړی چې موږ هم زورګان دا بدون دې ځان کې به ګوته کړی موږ هم یو الکه تعالی ترجمه صحیح نه درځي ما ته بال فقار مما سند ورکون ما بند کړ بند ذکر چې بیا به شیخ تفسیر جوړ شو توثیق به ترجمه به ځنو سما قران کې زیات مشکل په خپل جبه ترجمه کو چې دا ترجمه وکړي چې د مخاطب شک پاتې نشي او اعتراض هم پاتې نشي دیو جن قران کې تخته دیتا فصل او وصل وایي فصل او وصل یو دے فصل کلام بیل کا کہ کلام بیل نے کے نو قرآن کے نقصان راضی سورۃ بقرہ آیت یہ وصل یہ شگورا یعنی کلام بیل بیلنے کے نو کلام کے نقصان راضی نو آل تک بفصل کے اللہ دین راغل ڈال تک یہ اصل یہ وشتر قل ان تباتا احواهم بعد الذي جاءك من العلم کتابی سے تو دیہودیانو دو خیالاتو چتا تو قرآن راوے مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبی تعالی دا اللہ دا عذابنا معاون امدادی الذین زانتا کلام شو دا وصل بنکے کو وصل کے نمانا پاتی دیگی تو متصل کے الذین نمانا بدائی نبی تعالی دا اللہ نا من ولی ولا نصیر الذین آتیناهم الکتاب آگے سره لګي نبی تعالی د الله نه ولی لا نصیر هغه دې کتاب موږ ته ورکړي دا بل کلام دی هغه بل کلام ادا بل کلام دی دا رنګي یو څل شپږ سال وګوره سپاره په دویم مخ کې انک اذل من الظالمین الذين آتیناهم الكتاب یقینا شیبت د ظالمیننا ظالمان هغه چور کړل د ایت کتاب نو غلطه معنا دی وکړه انک ذل من الظالمین معنی کلام ختم شو او الذين اتیناهم الكتاب دا بل کلام دی دیتا فصل وای دا یې قران کریم کې په ځایونو کې الذين راغله اول تفصل دی البرهان کې العرفان کې ما ذکر کړی دي چالت بودريږي کہ متصل ذکر کے معنی فاصلی گی دائیں سورۃ یونس کی راضی فلا ان کا قولهم ان العزت للہ جميعا اور فلا ان کا قولهم بنے بودرے گی کہ ان العزت متصل کے نو کلام فاصلی گی ذکر معنی بیداشی فلا ان کا قولهم ان العزت للہ جميعا غم جن کی تعالی دې دا قول چې هغه وای عزت تو خدای ټول دی نو ته غم ملکېږي مپدي مسلمان پیغمبر په دې غم ملکېده چې کافر عزت تو خدای دی
دا غلطه معنا ده، نه معنا ده فلا يحزنك قولهم، دا قول مقوله محذوفه ده او حذف شه ده د وجه د کثرت. غم جن کی تعالی دې خبره ترې چې تا ته کله جادوګر وای، کله ساحر وای، کله کذاب وای، کله مفتری وای. فلا يحزنك قولهم، غم جن کی تعالی دې خبره چې تا ته جادوګر او بدر لیکي. ان العزت ذان کلام دی، ان العزت لله جميعا، عزت الله لاس کې دی، لاس کې نه دی. تو دې تا ته بدر لیکي تم خفکیگا، عزت الله لاس کې راځي، عزت دی. دا بل کلام دی. دا ویږي زما ترجمه زم ګړندې بروان مزه نو زما نه صاحب پودريګم. زما د ورېدلو مطلب دای چې دا مخ کې کلام ور منقطع دی، دا ختم شو. دا ویږي کلا حروف قران کې راځي، نو حروف په ګڼ معنی کله کلا په معنا د لارا شي او کله کلا په معنا د حقن راځي. په معنا د لارا راځي لکه سورۃ مریم کې، مومنون کې، شعراء کې، سبا کې، معارج کې، مدثر کې، قیامت او مطففین او فجر همس کې په معنا د لا. او کله په معنا د حقن راځي لکه مطففین کې او فجر حمزه کې، دې سوار رضای کې. نو دانه چې ته په دوار ځین کې یو معنا کو، کله په معنا د لا راځي او کله په معنا د حقن راځي. دا رنګه نعم دا کله کله په معنا متصل راځي، اکل معنا منفصل راځي. چې اوسره دې قاعده نه خبر ني نو هغه قرآن کې غلطي کوي. کله کله قرآن قاعده ده چې لفظ د جمع ذکر کوي مراد نه واحد دي، اکل تسنیه ذکر کوي مراد نه واحد دي، خو جمع ذکر کوي چې دې سړي تابعدار شته، اوان او تابعدار شته، مګری شته، خدام. کله چې دې سړي خدمتګاران تابعداري نو هغه ځان ته جمع صيغه وای په دې بار چې دا کار مونږ وکړو، یعنی ما امر وکړو زما فوج دا فتح کړ. لکه بادشاہ وای مونږ د عمل فتح کړ، نو بادشاہ کو جنگ نه کړي، خو بادشاہ ځان ته مونږ څه کوي د وجه د خدامونه نوکرانو چې ما امر وکړو زما فوج د عمل فتح کړ. نو جمع ذکر کوي د پاره د عظمت، معنا دا واحد. کله تسنیه ذکر کوي معنی واحد وي، اکل واحد ذکر کوي جنس مراد نه جمعي. نو بعض خلک دې قاعده باندې نه دی پوها، نو بعض ملحدین ویل دي چې الہ ګڼ دي، ځکه قران کې راځي نحنو نزلنا القرآن، موږ قران را لګلې دي، موږ دا کار کړل. نو هغه په دې قاعده نه دی پوها. الله ځان ته نحنو په اعتبار د عظمت وای، مطلب دا چې زما ما امر کو فرشتو ته قران میں وو، قران دا فرشتو محمد رسول الله تعالی علیه وسلم نه ځکه وې. دا رنګه قران کې راځي بل یداو مبسوطتان، نو دیت معنا قدرت کې، نو دو قدرتونو کونی یو قدرتي، نو یدا څه معنا شو دلته یدا د پاره د شمول له، یعنی چار چا پیر زما قدرت دا یداو تسنیه د شمول ده، قدرت میں دے کامل فراخ، یعنی سنگ چې دوار لازم چا چا پیری شي. نو دا زما قدرت ته مخلوقات نه چا پیری ده افراخ ده. دا نه چې دوله سمانا ته وکي یا دې معنا قدرت کې دا غلطه معنا ده. بعض خلک په دې قاعده نه پويږي، نو هغه غلطي کوي. کله کله قران کریم یو لفظ ذکر کوي هغه په ګڼ معنی، نو بعض خلک په دې نه پويږي چې را دلته کې ځکه معنا وکم، نو هغه ټول دایو کې په یو معنا رواني. لفظ یو وی معنی ګڼي وي، نو دې په دې نه پويږي چې یو لفظ سمانا کوم. لکه رجا په معنا د خوف راځي، مالکم لا ترجون لله وقارا،
سری تاسلا چنیری کی جاللہ دلوینا رجا مانا خوف دارنگی کل کل رجا پا مانا تمنی رازی کل کل ظن پا مانا دی یقین رازی انہم اللہ یظنون نو دی مگر خیال کو یقین کو یظنون دا مومنان بارک رازی یظنون انہم ملاقو ربهم یقین کئی مومنان چفرا سر مقامت کی گبا دارنگے ظن پمانا دی یقین انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ فظنو انہم مواقعوها کل ظن پمانا دا خیال راشی او کلا ان ظنو الا ظنن یقین نکم پا قیامت الا ظنن مگر دا خیال یو دای کې ځن په معنا د یقین راغی ابل دای کې په معنا د خیال د نحاتو هغه مشهور اعتراض دی چې ان ظن الا ظن استثناء د شی د نفس نه راغله او استثناء د شی د نفس نه فائدہ نه راکړي ما ضربت الا ضربا دغه فائدہ نشته نه تاکید شته نه فائدہ شته ځکه استثناء د شی د نفس نه دی وکړه نو قران کې چې دا راځي ان ظن الا ظن نو استثناء د شی د نفس نه راغله ا دې کې فائدہ نشته د مبرد په دې کې مستقل رساله ده دا هغه یو قلبینو سما پیدا کړو مې زبې شای کوم دې صندوق نه چاواغستا او هغه په دې کې تعویلات کړي زمون اسانه معنا ده چې بای یو د صنعت بدینه استخدام ده استخدام استعمال د لفظ یو ځل په یو معنا اذن ځل په بل معنا د استخدام تعریف یو تلخیص کړي هغه ناقص تعریف دی تلخیص کې د استخدام دا معنا کوي چې لفظ ظاهر ذکر کې یو معنا ته واخلي او په ضمیر سره ذکر کې بل معنا ته واخلي او تلخیص بیا د مثال مختصر معنی ذکر کړي چې اذا نزل السماء بارض قوم رأيناه وان كانوا غضبا نو سما ذکر شو مراد نه باران اذا نزل السماء بارض قوم کله چې باران په ملک نازل شي راینا هو نو زمين سما ته راځي ما دې نمک باران معنا اوسه اوسه معنا واخو سما نه یو ځل باران واغست او په زمين سره می ته واخو راینا هو نو سروم په دې واخو کې اگر چې خلک بدلي نو ضروري نو تلخیص معنا کړي استخدام استعمال د لفظ مظهرن په یو معنا او مضمن په بل معنا تو سیوطی په دې رد کړل سیوطی کتاب دې پمانیو کی عقود الجمان فی المعانی والبیان او ډېر بهتر کتاب دی سیوطی وايي نه استخدام دې ته نه وي استخدام دې ته وي یو ځل لفظ ذکر کې یو معنا ته واخلي او بل ځل ذکر کې بل معنا ته واخلي دې ته تاسیس هم وي استخدام هم وي او قران کې دې مثال دی ان ظنوا الا ظنن اول ظن په معنا د یقین دی یقین نکو من په قیامت الا ظنن مگر خیال دې استثناء دي چې نفس نه راځي اول معنا یقینو اذن معنا خیال شي نو کلام جوړ شي اعتراض تخشه او دا سنت استخدام دی یا تاسیس دی ادب قران کې په دې طریقې ګڼ ځینو معنا کوم چې دلته لفظ ذکر چې یو معنا مراد ده او چې دا لفظ بیا ذکر چې نو بل معنا مراد ده او دا بهتر معنا ده دا معنا بهتر ده او دا د بدا د فن بدی کمال دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قران کې په فن بدی کې ډېر ماهر دی نور احمد اور نه دي اد امام د بلاغت امام ابو حنیفه چې په دې فن کې ماهر دی او زیات بلید دی نو دیو جن امام ابو حنیفه چې کلا د سورۃ احقاف په دې آیات راغله آیت 3 او سر انسان دیوالده اوصیت کړو موږ انسان ته په مور پر صدا دغه غړي حملتهم قران ورته کړه دې مور دلرا په تکلیف ینه خېټه کې حمل معنی خېټه کې او ذات هو قران اده ګولې دې په تکلیف مور په خېټه کې په تکلیف ګولې وحملوا وفصالوا 30 شهرا وحمله او حمل د انسان دا پای پر کول دیش میاشتې دي دا معنا نور ائمه کوي نو هغه وی د حمل اکل مدا 2 کال شو
وفصاله د پای پر کول شپږ میاشتې شو یا د حمل کم مودا شپږ میاشتې دي نو رضا 2 میاشتې ده چې نشته ایمه وایي وحمل وفصاله 30 شهرا په ګډه ګرځول د بچي اپای پر کول دا دواړه 10 میاشتې دي نو هغه وایي د حمل اقل مودا شپږ میاشتې شو او د رضا 10 میاشتې شو کدنی میاشتې کې نبیات نه صحیح کې امام سے وایي په معنا نه کوي کنه حمل دغه ذکر دی یو دل د حمل نه مراد ګډه کې ګرځول وحمل حملتم قران په ګډه ګرځول د مور په تکلیف ا پیدا شوه ته نه په تکلیف ختم شکړه وحمل دا حمل بیا راغی د دې دیم حمل نه مراد پلاس کې ګرځول وحمل ال بول د بچي ا د پای پر کول دا دیش مې چې دي ا قران کې حمل پلاس ل بول راغله د سورته مریم کې فاتت بی قوما تحملو رال مریم قوم تا تحملو لاسینو لیو بچے دانے چی پخیٹے ہو او دے بولے ہو نظر دیم حمل نمارات لاس کے لبول دی ادھر لنگی حمل نمارات پخیٹے گردو دی نستغزام را ہے تاسیس را ہے یو دائی کہ لفظ یو مانا شوا بلے بلا مانا شوا اب تاسیس اولا میں نرتا کی پدے فانتا سنک پوئی گئی غیر مقلدین تو ہوئے تر ماناو کا غیر پدے سپوئی گئی آل حدیث ستوئی قدریه ستوئی تاسو پیژنئ قدریه هغه چاته وایي چې تقدیر نه انکار کوي کله تسمیه دي شی په ضد کې خدای شي تقدیر نه انکار کو چې خدای د وجود نمخ کې د چیزونه خدای ته نه دی معلوم معتزله وایي نو هغه ته موږ قدریه وایي قدریه سمونه تقدیر نه منکر آل حدیث څه کوي چې حدیث نه منکر دي یو حدیث مومنین بل بفریدي ځکه دوه حدیث نه کیږي جمع کوله آل حدیث ځکه وایي چې هغه یو ځای حدیث ونی بل ځای کیږي او حناف تا فقيه ته فقيه ځکه وایي فقيه معنی نه من دې دوه حدیث سره جمع کوي دا یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام امین پتا وایي او بل کې راځي چې نبی علیہ السلام بروي اوس غیر مقلدین وایي دا پتا و حدیث سے دا بل غلط حالانکه بلوم صحیح دي مونږ وایي پتا وایي تعلیمن ویلو او روي مستمرن ویلو په داړو مطلب نو همچانو ته همچان څه کوي چې دای دوړه حدیث مني جمع راوستي کی او هغه په دې پر سپورټ نه دي ایوي دا یو ټیک دی نه دا هغه دوړه عقل ته ان په خبره کوي هر ځای کې له حدیث دغه څه کوي یو حدیث پیږي په بل عمل کوي نو دې ورته موږ ال حدیث وایي او همچانو ته موږ فقيه او دانشمند څنګه وایو چې هغه جمع من الحدیث کوي دارنگی امام ابو حنیفه فقیر فقیر ته وای دانشمند خیال دې دانو کې چې د متکلم یو کلام اومني او بل کلام لغو کی دواړه کلامې مې دا وتا د متکلم غلطي وکړه دارنگی کله کله قران کې بدراشم نو دیو لفظ غنی معنی او یو ځای کې یو معنا وکم ابل ځای کې بل معنا کله چې سړی پدې نه پوها نو هغه غلطه معنا کوي لکه ارسلا په معنا د علی ګلم راځي په معنا د پری حضورم راځي په معنا د علی ګلو قران کې وړي دي وارسلنا الرياح والله الله الذي يرسل الرياح الله علی کی بازنا او کله ارسلا په معنا د خوشی کول راځي لاس نه لړکی لکه حدیث کې راځي چې کله مجرم جرم کوي نو الله شیطان پیری ولېږي ارسلنا من پیری ان ارسلنا الشیاطین من پریدو شیطانان را لګل معنا نه دي چې ما پیغمبر عمره لګا شیطان مې عمره لګا ارسلنا من خلینا د شیطان نه قدرت لري کوم وامزه چې کافر باندې سوريږي نه سوريږي شیطان خوشکم وارسل هر عراق ولم يزدها خوش ایک خپل خر نو کله ارسل په معنا در علی ګرو اکل په معنا د خوشی کولو دارنګه مختلف معنا راځي کله مثل راځي په معنا د مثال اکل معنا راځي د مثال صفت ولله المثل الاعلى خدای له صفت لوي دي
دا کم صفتونه چې ته د خدای وای چا لکه څنګه چې بادشاہ نائبان مقرر کړي نو خدای مقرر کړي نه ولله المثل الاعلى د خدای صفات لري مثل اکل په معنا د مثال راځي ضرب لكم مثلا من انفسكم مثال داږي صورت په مختلف معنا راځي کله په معنا د شکل راځي او کله معنا صفات رایت ربی فی احسن صورت ما رب ارید په خستا صفت باندې شکل نه مراد التا داږي حدیث کې جراوی چې ان الله خلق آدم علی صورته الله آدم پیدا کړو علی صورته کله چې هغه په فن نه پويږي نو معنا غلطه کوي الله آدم په خپل شکل پیدا کړی دا معنا دا نه ده صورت معنی صفت ان الله خلق آدم علی صورته معنا دا کم شکل چې تاسو اوس ده نو په دې شکل آدم ما پیدا کړو دا نه جمع شي دا نوې چې آدم بل خطا کړو نو شکل مسح شو دا حدیث دا معنا ان الله خلق آدم علی صورته او دا حدیث څنګه خلق بیانې یو سړی خپل غلام وو نبی اسلام ورته وي په مخه مو ان الله خلق آدم علی صورته په دې شکل ثاني کې پیدا شو نو د خپل نکي شکل لري ته دا حدیث معنا دا علی صورته علی العبد دا کوم غلام چې توله مخ وې روانه نو په دې شکل ثاني کې پیدا نو ولې روانه او صورتي مطلب په هغه شکل چې په کوم شکل آدمو نو هغه پیدا شو مسح شو نو اصورتي ما تا ته زمير راځي مخ باندې سپېړه مور کو ستا په شکل ثاني کو مسح شو نه نو کله چې دې نو پیږي نو او خدای آدم علی السلام په خپل شکل پیدا کړی په حدیث کې دا غړي وړي وایي دا مصیبت ده په دې ملک کې اړیو سره مخلص شه حدیث ته کېنا لفظي معنی نه پويږي په موقع نه پويږي قران نه پويږي قران کې غلطي کوي داونګي قرض یو لفظ ده د دې دوه معنی دي کله کله لفظ مستعمليږي په جز د معنی او کله کله لفظ مستعمليږي په جزئین باندې دې ته موږ تجرید وایي تجرید یعنی خالی کول لفظ خالی کړه کول معنی نه په یو جزء او اخلاق قران کې تجرید ډېر دی یعنی مجرد کا په دوړ جزونه ماخلا لکه قرض کې دو جزء دي یو ورکول د مالک اذیم د ورکړی شي حاجت کې دې د قرض یو سره تعالی الله پیدا کی او تا حاجت کې شي دې دا قرض سمانا الاعطاء و استکمال الحاجات ورکول حاجت کې دې د قرض کله کله دا قرض په معنا د اعطاء راشي جز معنا واخلي کل معنا نه کې غسته لکه قران کې راځي ان تقرض الله قرضا حسنا کور کوي الله تا ورکول خو وساته معنا قرض نه مراد جز معنا مراد دی ورکول ځکه خدای محتاج نه دی چې دا حاجت ته پوره کړي نو بیا قرض ولې په اعتبار د ورکوونکی چې ستاسو عمل ګورداس دی لکه چې قرض ورکړي او به دې ورکړي دا لفظ قرض راړه په اعتبار د ورکوونکی نه په اعتبار د ورکړي شي لغه عطا ده ستا بارکه دې قرض کله کله رب ذکر شي د فعل دو جزئی یو د فعل جزئی شروع کول ایو د فعل جزء ختمول دا دو زمانی دي یو چې تا وهل شروع کول هغه زمانہ ده بلکې وهل د ختم کړه نو هغه زمانہ ده هر فعل د زمانه دو جزئی کله کله دا فعل پیو جز ذکر شي لکه حدیث کې راځي صلی بی جبریل حين صار ذل كل شيء مثله حين زالت الشمس ما سره مشکړو جبریل کله چې نور کندو کېده نو صلی ماضی سی غلا معنا دا شو ما سره جبریل موږ ختم کړو چې نور کندې یعنی د استوا نمک موږ می کړو او خدا معنا شو بیا صلی بی جبریل حين زالت الشمس ما با سره موږ جبریل یو ځای کړو هغه وخت کې چې نور کندو کېده نو ما سره مشکل نه نه د صلی معنا شروع کول دي معنا دا ده مول شروع کما سره جبريل
کلا چې موږ کنډاو شو دلته کې فعل په معنا د ابتدار زمانه دی او بیا دې حدیث کې راځي وصلا بی الظهر حين صار ذل كل شيء مثله ختم کما سره موږ چې نور چې زم سوره مثلن تر رسیدو دانه چې شروع ایته یو ځای کې صلا په معنا شروع کېدو اذن ځای کې صلا په معنا د ختمېدو دا نه قرآن کې مرادي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى یو ځای کې وي وما رميت تا وشتل نه دي کړی اذ رميت چې تا وشتل کړی دا ورته معنا ده اول وي تا وشتل نه دي کې بل ځای کې وي تا وشتل کړی نه نه ما رميت نفذ انتها ده ځکه وشتل دغ معنی دي یو دي کانی را خلاصول اذن دي سترګو تر رسول نو معنا دا ده وما رميت ندی وشتلی کافر تا پسترګو کې ازرمت کله چې شګې د لاس نه وشتلې کله چې تا شګې د لاس نه وشته نو کافر پسترګو کې تا نه وشتي ما وشتي معنا دا انتفاع کوي د انتها د فعل او اثبات کوي د ابتدا د فعل معنا دا لاس نه شګې وشتل ساکار وو پسترګو ته رسول ساکار کله چې سره په دې قاعده نه پوها نو هغه یره داسم چلو شو یو حدیث کې راځي د بخاری دا حدیث بخاری کې نسبت ځای ذکر کړی دی حضرت سلیمان علیہ السلام وی چې نن شپه به خود څخه زم چې زما زامن شي نو هغه بدن سره کوم جهاد وکړي نو یو حدیث کې راځي چې د سلیمان علیہ السلام خدای شپېته بل حدیث کې راځي چې د سليمان خدوی او یا بل حدیث کې راځي چې وکانه لو سینې امراتن دله سره دوی شي د خدوی خوش پېته په ټول وای مودودی وای دا حدیث عقل نه مانی یو شپه کې سره پېته غوړ څنګه مانځي یو د حدیث ته صحت د مودودی عقل نه دا په کنه دین راوته خو خو د حدیث د صحت عدل اتصال ثقتو مودودی چې زما عقل نه مانی دا حدیث عقل نه خلاف دی نو هغه په دې حدیث جره دا کړل چې یو شپه کې پېته خو ټول مشکل ده بل په حدیث کې دا اشکال دی چې یو ځای وای شپته بل ځای وای او یا بل ځای وای سلونی مشله نو بل په کې دا اعتراض وکړ فقال له صاحب نو بل په دا اعتراض وکړ مراد صاحب نه اصف بن برخیال دی اصف ورکوي چې ان شاء الله وا ان شاء الله دې دا ټول غلطي ولیکي دا د فن دی ماهر کم ځای چې راځي په څه ده نو مراد نه اصلي کم ځای کې راځي او یا نو مراد نه اصلي وینځي پاکي چې کم ځای کې راځي سلومي وشلې نو مراد نه اصلي وینځي کاغه طاهر وي کحای دی یعنی سمانه ټوله خوځي که په حیث کې وي که په توهر کې وي هغه سلومي وشلې نو راځي سلومي وشلې چې کوم ځای کې راځي او یا نو مطلب دا دی چې طهارت کې حیض نه پاکي نه حیض نه پاکي کوینځي وي او حرې هغه وي چې کوم ځای کې راځي شپته نو مراد نه حرې خدي چې پاکي دیوړه صحیح ودل دا فن ورته نو دو اعتراض کو بل وای فقال له صاحب وای مراد صاحب ناصب ورته دی نو د رسو حدیث نور رسته زین دی چاہے کہ مصرح دے فقال رح الملک جبریل امین ورته ان شاء الله دی نه وي نو کار نه پوره کیږي نو داغه یو ټوټه بچی ته راشه در صاحب نمراد داوا جل کی بخاری کو اول رس سوا خو دین جل په عزت نو یاد قران کو تنی یاد چې دا واقع کوم ځای ده په دین کې چې دا سو ځای ده انوري نو دا فند چې د سړي کم سے کم کتاب کې وللې چې اول نه تر اخره خیاجي هغه له پته وردي دا ازه ترجمه اردو وګوره بخاری له 50 روپے وردي کور کو طالبان وسند واپی د اوس ملک له عجب دور دیم درین بادشاہي کې للو و پنجو هماش سپای اس پته نه لګي خو کله کله په دې طریقې دا رنګه قران کې
یو لفظ مستعملی کی په مختلفو معنوں کې لکه امت قران کې په نو معنوں سره مستعمل شوی او دته دا پته نه لګي چې دې معنا څنګه وکم لکه امت په معنا د ډلې راځي امت په معنا د یو سړي راځي مضبوط سره ان ابراهیم کان امتن قانتان ابراهیم مضبوط سره او تابعدار د الله او کله کله امت په معنا د مدیر راځي وذکر بعد امتين یاد ک یوسف لرا پس ډیر مودي امت په معنا د ډیر مودي نو کله کله قران کریم یو لفظ مستعملی یو ځای کې یو معنی او بل ځای کې بل معنی کله چې دې په دې نه پويږي نو ټول په ولن شری ټول په معنا شری دا نه وای چوری کا چیزو دې فرق وکم دارنگی امت فمانا دا دین رازی انا وجدنا آبانا علا امتین من مشران مندلیو علا امتین پیو دین باندے نو من پاہ دین باندے روانی دارنگی امت قدوت ہوئی پیشوات ہوئی دارنگی لفظ قضا دا یو مانا دا او دا قرآن کے بعض خلق کوئی په پنځل اسماني سره دي خدا پنول اسماني مستعمل دي کله قضا راځي په معنا د فارغ کېدو فاذا قضيتم مناسككم زي سمانا ده کله چې فارغ شوي د حج نه نو قضيتم قضا په معنا د فارغ کېدو کله قضا راځي په معنا د امر اذا قضا امرا کله چې الله یو امر کوي امر نو معنا امر کله قضا راځي په معنا د پوره کولو ومنهم من قضا نحبه بعضو خپل نیټه پوره کړه کله راځي په معنا د بیلتون وقد قضى الامر بيني وبينكم فیصله د ماستا ترمنځ وشو داږي راځي په معنا د حالات لقضيا اليهم اجلهم هلاك و فراشي کله قضا په معنا د وجوب لما قضي الامر کله چې هغه خبره کلکه کړه اکل کل راضی په معنا د ختمېدو ابراهيم کلکواله الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا کل راضی په معنا د خبردارای وقضانا الى بني اسرائيل خبر مې ور کړو کله په معنا د وحی وقضا ربک الله وحی کړی دا کله مختلف معنی سره راځي نزول کله چې سره په دې اصلاحات نه پوه هغه ټول په وړاندې وشوي اور ځای کې قضا یو معنی وکړي حالانکه هغه په دې فن نه پوه چې دا په بعض قاعدو سره ځکه معنا کوم دا سو طریقې ما ذکر کړې عذاب ان شاء الله په خپل ترجمه کې چې کله معنا کوم نو زبوم چې دلته کې حذف او محذوف مې راو کله زبون دلته کې د لفظ معنا مشترک وا دلته کې دا معنا مراد وا او هغه ول دلیل ذکر کوم د مفسرین کله کله وځو ذکر کوم چې دلته فاعل حذف دلته مفعول حذف دلته مبتدا حذف وا دا یې دلته کې د لفظ دا معنا وا دي کې دا معنا شو په طریقې سره دا یې چې کله زه تفسیر کوم نو تفسیر مختلف طریقې دي یو تفسیر دا ده چې قران کې اوځای مشکل راشي نو زه قران کې بل ځای راوړم چې دا حل قران په خپل کوي لکه ما پرون تاسو خیر دی ابراهيم عليه السلام واقعا چې هغه دوی اعتراض نو ما ځل سورته هجر او سورته ذاریات راوړم نو ما وی چې معنا ګورا سمدار القران يفسر بعض بعضا زه چې کلمانا کوم نو زه زر آیتونه راوړم چې دا آیت فلانی ځای کې ده فلانی ځای کې ده فلانی ځای کې ده دته الوجوه والنظائر وای نظائر سمانا د دې آیت نظیر قران کې شته په دې باره د محمود ابن حمزه کرمانی تفسیر ده النظائر فی القران هغه تفسیر ده او هغه د دې استیاب کړي اکثر اگر چې خلق هغه په پتن پوي ادا غي نوم دې سر تکرار
نو قران سر چې یو لفظ بیا به ولې ذکر دې کې څه سر دی اسرار الذکر داغه تفسیر مونږ دي زه به ان شاء الله داغه تفسیر خیم چې وردا معنا وکړي یو لفظ یو ځای مستعمل شي زه یې درته وکړم چې دا پلان دی کې دی نو اول زمون طریقه تفسیر دا چې قران تفسیر کړي نو زبردست منظم لکه قران کې راځي چې آدم علی السلام کله دانه وخړه نو آدم علی السلام فتابه توبه وکړه امغه ته کلمات وکړه نو زباو خیم چې کلمات چې آدم علی السلام ته الله خیر دي نو هغه کلمات کوم نو تفاسیر کې راځي چې به حق محمدینو یو حدیث کې راځي نو زبان چې نه اتیشتم آیات سورۃ اعراف کې راځي او کلمات چې آدم ته خېلو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هغه کلمات دا قرآن خپل تفسیر کوي چې آدم علیہ السلام تمام کلمات خېلو غدا او غنور خلق چې وای نور کلمات نو هغه د قرآن خلاف وای اوس بعد خلک وای آدم علیہ السلام تخلای کلمات څخېلو چې کله هغه خدای پیدا کړ نو یې کتل دعا ته پاسه لیکلو لا اله الا الله محمد رسول الله نو کله چې دانه یو خړلا نو آدم علیہ السلام سوال وکړ اللهم انی اسالک بحق محمد ان تغفر لي نو خدای ورته تا محمد څخه جندل دي نو آدم علیہ السلام لما خلقتني بيدك فرفعت راسي فرأيت مكتوبا على قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا حب الخرق اليك ما سر پور کا دا کلمات نو دي نو الله ورته ودني بحق محمد ولولا محمد ما خلقت السماوات والارض نظام یو خدا کلمات ته قران نه خلاف دي نو دا معنا نه ده دین دا حدیث ته قران نه خلاف دی قران وای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او حدیث کې راځي کتنوی نو مخلوقات نو پیدا کړي دعا دریم زداوم چې دا روایت صحیح نه دی دا روایت حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی او غشیه دی او داغه دا کار دی چې دا چې الفاظ دا چې حدیث غراړي اگر چې غلوی سره دی لیکن شیعتو برنګ کې نه نوځي ادریم سلورم دا روایت ثابت نه دي البصائر کې په دې ملک کې د قران شروع کېدو نه مخکې ما سوچ کړو چې دې ملک کې موانع د قران سړي نو یو معنی دا چې خلکو دا غلط روایت راجمع کړي قران کې نو د قران په توحید یې اورل دا حدیث کې راغلي دا حدیث کې راغلي لکه څنګه د میانو پلاس کی کتاب ده هغه کو آدم علیہ السلام وسیله نیولې و د قران نه په بنشيري نو ما سوچو چې یو د معنا موانع د قران د تفسیر او د ترجمه نه دا غلط روایت دي موضوعي روایت دي نو ما په زمانه کې دا سوچو چې دا خن نه لرشه د لار نه نو قران ته خلق نه راځي چې دې غلط روایت رد نشي نو قران ته خلق نه راځي نو زوره کېدم ما دو کتاب په دې فن لیکل یو کتاب نوم دی زما الملتقطات من الموضوعات انو شي د احادیث موضوعون هغه اوسم مخطوط پاتې دی هغه زمانه کې ما مکمل کړی سن 34 کې ما لیکل سن 34 او سن 83 دغه 50 کال شو ما خپل تدا حدیث موجود دی دین د خلکو غلط شوبې داغه باره کې مال بصائر لیکل دا مغډه په خوانه دي چې دا اعتراض کوي دې دا جواب دی دا حدیث چې دا صحیح نه دی دا البصائر متعلق د قطر شیخ زما کتاب په شو نه په تفصیل لیکل دي اوسم چاپیږي راځه چې ما په مقصد مکه دا کتاب نه لیکل انا ما دا عالم لیدل چې هغه په حدیث کې سندن مثلا دا مفصل کلام دی خپل کتاب دا مکمل کړي اگر چې د فن کې کتابونه ما ډېر لیدلي خو ما دا کتاب نه دی لیدل اوس مون شای کو فاتح صاحب ته بل کال ته ان شاء الله وشي نو دا دو کتابونه خرند کمال لري زمينه دریم خرند دا چې په تفاسیر باندې پیدا
سیفی چې دار زمخشری استاد زمخشری چې نن تر کې درګه سیفی په لسمه کې دا انګا بنګا به قرول دارنګي تفسیر او سینی چې هغه دا ترجمه کړی نو په دې پته نه پوهیدا چې مولا حسین شیعو کنو سنی 911 کې حسین کاشفی د هرات داغه د کتاب نوم دی تفسیر حسینی دا څوک نه پیدا څوک نو ما داغه ترجمه وکړه چې دا شیعو اشیاءګان ماتم کې پتا دارنګي مجمل بیان د توسی دا دوی صفی الدین توسی نو ما فرق وکړ نو ما په دې فن کې نیل السائرین ولیکه چې دا قاتل مفسرین چې کم سے کم دوره پته ورته ولګي کنه چې ودا ته مفسر څوک دی لاهور کې ودره ما ته چاوي چې په دې طبقات المفسرین کی کتاب سے میں آ وستا به ضرورتو ما زمادي کتاب ضرورت یو د دیو چې سیوطی طبقات المفسرین لیکلي دي چې شپږ شل مفسرین دي ازما په کتاب کې ضرورت دي نو سیوطی نه پاتې شو زما کتاب ته ضرورت او چې مکمل کړم یو دیم سیوطی د مفسرین او د تفسیر نمونه نه ذکر کړی ما په خپل کتاب کې د تفسیر نمونه ذکر کړی چې دا مفسر چې د تفسیر کوي نو د تفسیر څه نمونه ده ما خلق تخیلی دي دا دې لپاره چې زه د مفسر حالت وخم چې خلق په دې پوښي چې د تفسیر دا نمونه ده تو درې مفسرین او تفاسیر لیکلي دي خدای نه لیکلي چې په دیمه صدای کې تفسیر څنګه په دیمه کې څنګه شي په دیمه کې تفسیر څنګه څلورمه کې څنګه شي اداولي بدل شي نو زه چې کله قرن ختموم نو زه په هغه کې داو خیم چې په دې څلورمه قرن کې تفسیر زکه بدل شو چې دیمه په دیمه پیړۍ کې بدعتيان پیدا شي مرجئه معتزله نو مفسر ته ضرورت پیدا شي چې راغی راځي نو هغه تفسیر کې د دې رات شو دارنګه په داغه نامه کې سړای ته احادیث موضوعات پیدا شو نو مفسر خپل تفسیر په صحیح حدیث ولیکه چې موضوع حدیث چې مفسرین دنه کړی هغه لرکم دارنګه هر سړای چې ختميږي نو ما په 300 کلام کړی چې په دې 300 کې په تفاسیر کې دا نقصان نو د دې بل سړای کې مفسر ته عجب پیدا شو چې زه خپل تفسیر بدل کړم ځکه خلق نه پوهیږي په دې باندې چې دا تفسیر ولې بدل شو ا دې تفسیر کې دارنګه په مخ کې صدای کې مفسر کلام وګت کړو تفسیر وګت کړو فقط تصدى بعض المحققين في هذا القرن للتلخيص وتمهيز وتمييز مما جمع المتقدمون من الغث والسمين والمقبول والمردود وروايات اهل الكتاب ففسر القرآن بما هو المسند الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين هغه کې دا تفاسیر بل سره کې راځي هر سره باندې ما کلام کړی دا کتاب مطلقات یو ښه چې هغه هر سره مفسرین باندې کلام کړی او ضرورت پیش کړی هغه د مفسر نمونه ذکر کړی میدان نه داودی په خپل طبقات کې لیکلی دا نه قاضی ابن شعبہ نه سیوطی نو زموږ کتاب ضرورت دا یو څوک سناسو زموږ کتاب یو کو ما ته دا په دې په کتاب دی مې زموږ کتاب چا کتل نه دی تاریخ خوشته پکې نو مفسرین او طبقات شته پکې تفاسیر چې راغلي ګوري نه ورته دا مفسر ترجمه وګوره بعض مفسرین دي چې نهایت قابل دي او د قابلیت انتهای نشته خو نهایت زندګان دي زناده خلی کفر او شرک او بدعت دنه کوي قابلیت خو دور لري چې ټول تفسیر لیکل دي نقط یعنی په ټول تفسیر کې عربي دا سه راوړی دا چې د نقطې لفظ نشته د ت س ز غین ف قاف دا نشته دا سره دی جوړ کړی یعنی عربي دا الفاظ جوړ کړی دا چې دا یې نقطه نشته مونږ دغه ته په خپل کې یو پر جوړ کړ د نقط تاجب او هغه دور ماهر دی چې ټول تفسیر ذکر کړي ما دا تفسیر نه ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم
لما رحلا ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم وادركه الصام وسمع العاص وكلمه عشور لا ولد له لو ادركه الصام هلاك وحسما اسمه صلی الله علیه وسلم. دیکھو سے نقطہ او بیا اشعار راوړي لسحر حلال وسطوت الاسمه وما هو سحر او الاسم محرم. یعنی اشعار دا سره راوړي ماهر دوره درې جلد کې سوات الالهام تفسیر دی او دوره ماهر دی لیکن تفسیر کې ټولګن دی کفر او شرک. دیو جنا داغه په وفات کې خلق ذکر کوي چې داغه وفات په 100 سال تاریخ فیضی مردار شد مقرر بچار مرده بنا دای تاریخ محسنین ورته مردار وي کټر کیا او ایمان دارنګه دغه محسنین نمونین ذکر کوي د قرن تفصیل مکمل دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا مفسر څوک دی د اته تبابا وي تفسیر وله یعنی شک بدنو دا درې کتابونه زما ملتقطات البصائر انیل السائری دا دې خرن ورکول د پاره چې کم سے کم یو سره دې خرن باندې پوند کی طبقات المفسرین ما شایع کو د ما نه منه یره ما داسنه اعلی خلق دي خو بیا مې پر سوق و پیدائش پکې لایق د سیتی کتاب شپږ سال صفحه ده ما 500 روپے واسطه شپږ سال صفحه له اوسم څه 500 روپے باندې ما واسطه د داودی کتاب په 200 ده انایت مختصر او دما کتاب مقابله کول سره نو کله چې سره د تفسیر مفسر نه پويږي نو ته چا خبره کوي براینان نو یو طریقه تفسیر دادا چې مونږ په دې ځان پوهو چې قران کې شرع کړی دا نو بل مقامه ده دویم کې چې قران کې ني فعليك بالحديث فانها شارحه للقران قدم قران کې ني نبي حدیث په سلاشه ځکه حدیث شارح د قران دی او دریم کشا حدیث کې ني فعليك باقوال الصحابه نو لازم دی پتا باندې چې د صحابه او رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اقوال کوي ځکه هغه وحی صحو او شاهد د وحی او کاغنی فعلک باقوال التابعین بیا تابعین او اقوال وګوره چې تابعین سرنګي معنا کړه تفسیر د فسر نه فسر بیان او کشف ته وایي اباظ خلک وایي د تفسیرانه د تفسیر وایي ترمامیټر ته لکه چې په ترمامیټر باندې سره حال معلومي نو دارنګه په تفسیر د قران مطلب معلومیږي نو د قران مطلب چې په دې پیژنې چې دلته حذف دی اختصار دی اشتراک دی سمانا مراد ده چې دې معنی باندې تفویږي دارنګه د لفظ په څو معنی مستعمل دی دارنګه د اسباب د غلطۍ نه بچي یو چې په عربی باندې پوهه که په عربی نه پوهه نو څه تفسیر نشي کولای لکه بعض خلکو د دې معنی کړی دا فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع پنه کا واخلي اج پسند شي تاسو د خدونه مثنى دو دو درې درې سلور نو بعض خلکو معنی کړی دا پنه کا واخلي دوا او درې او سلور نو نه خپل مسنا دوا ثلاثه درې دوا درې 15 وربا اصلو نه خو جاي